إياك نعبد وإياك نستعين. دا بیا د لبید ابن عاصم یو یهودی و د هغه یو دوه لورګانې وې د نبي علیه السلام اختې په څه طریقه پیدا کړي وو بیا یې هغه بګومنځه کې څه غوټې ورکړې وې یو کوی کې اچولي وو د نبي علیه السلام باندې به هسې په باب د امورو دنیاو کې کله کله به دې ذهن او زړه داسې بوج و یوه خبره به یې کله فکر نه موم وته د بله ورځ دوه ملایک رال ورته وایي چې به دې صاحب باندې خو جادو شوی کوم ځای کې دی پلانکي کوی کې دی یا جبرائیل علیه السلام ورته وویلې نو نبي علیه السلام ملګري ولېږل بعضې زبیر علي رضی الله عنه بعضې هغې راویستل کله چې د یوه غوډه لرې کوله د حدیث کې د اخرنۍ غوډه چې لرې کړه نبي علیه السلام ته داسې یو راحت میلاو شو گویا چې یو بوج شانتې پې و دغه صحیح حدیث دی د بخاري او دارنګې د الله نبي باندې سحر شوی دی خو سحر هسې یو لږ شی اثر یو خیال یو دوکه ده د اهل سنت والجماعت یعنی د مسلمانانو عقیده دا ده چې په سحر کې تاثیر شته اگر که سحر کول غلط کار دی حرام دی ناروا ده لیکن تاثیر پکې شته نو څوک چې دې تاثیر نه منکر دی دا د صحیح احادیثو نه انکار کوي دې د وجې نه اوس هم ډېر مسلمانان داسې وي چې په هغوی باندې کله کله بعضې خلک سحر جادو وکړي څه خپلو غرضونو او مقاصدو د وجې نه د هغه باندې یو ټینشن یو پریشانی یو مصیبت جوړ کړي او داسې نه ده چې ګنې سحر کې دومره تاثیر دی یا ساحرانو کې چې بس دنیا هم چپه کولی شي لکه دا بعضې منکرین وایي چې په دې سحر کې دومره تاثیر وي او د ساحرانو دومره طاقت وي نو بیا خو په کار ده چې دې بینک باندې ورغلي یو بینک خو یې لوټ کړی دی ساحرانو له دومره تابعدار دي خو یو بینک خو بیا والی وي لکه دومره طاقت الله نه دی ورکړی والله دې د وجې نه په باب د دین کې به عقل نه چلی نه په سحر کې تاثیر شته بیا څه خاص کرتبونه دي دا خلک یې کوي د هغې د وجې نه وایي د دې نه پنۍ غواړه